پاکستان دی دا خو امریکا نه ده. امریکا کې دا لوبې نه کېږي، په پاکستان کې کېږي. دی وایي چې امریکا راشي پاکستان به تباه شي. پاکستان نه تباه کېږي، پاکستان خپلو خلکو تباه کړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. کتونکو په هغه اجلاس کې موجود یم، کوم اجلاس چې د تورنزو نه کم ځوان اغوا شوی دی او د هغه په بدله کې اوس پیسې غواړي. هغې کې د 400 ټولو سیاسي ګوندونو، سماجي عوامي خلقو ورسره د صوابۍ نه، د مردان نه، د پېښور نه چې کوم مشران رالل، د زړه د تل نه شکریه ادا کوو چونکې دغې کوربه چې کوم دی نو هغه هیومن رایټس او موږ دغه میسج دا کړو. ډېر خلک په دغه کې ګډون نه کوو، خو د 400 چې کوم سیاسي خلک راغلي وو یا کوم مشران راغلي وو، هغوی د دې خلکو سره چې کوم دی نو ښه پوره ملاتړ وکړو او چې په هېڅ کې به رانه نه پاتې کېږي. کوم ډیمانډ چې کوي دغه هم ورکوو. خو خبره ډېره عجیبه لګي، د شرم شانتې خبره لګي چې په یو داسې ملک کې موږ ژوند کوو چې په هغه ملک کې کلیعام بته غوښتل کېږي، کلیعام سړی په زنځیرونو باندې تړل کېږي، او هلته کې انتظامیه او هلته کې حکومت هغه بې بسه دی. نو یو خو دا ډېر غټ سوال دی په دې ریاست باندې، او د دې ریاست په مخ باندې څپېړه ده چې نن موږ خلکو ته د چاندې اپیل کوو. خو بهرحال اکثریت خلکو پکې دا وویل چې 10 ورځې د حکومت له، د انتظامیې له، د سند حکومت ته، د پنجاب حکومت ته نو مهلت ورکوو. 10 ورځې پس چې کوم دی دا پښتانه دا 400 والو بیا ځي، خو څه قسمه زیان وشو نو ذموار به چې کوم دی دغه حکومتي. خورې څه به وایې چې نن دا دومره خلک ستاسو په اخ کې راټول شوي؟ جی زه دې خلکو ته شکریه ادا کوم چې زما ورور باره کې موږ سره امداد کولو ته دونه رالل. الله پاک ته خوشحاله کړي، الله پاک ته روغ صورتونه ورکړي. خو صرف پاکستان والا ته زه دا دغه ورکوم چې دا حکومت ولې دومره دغه دی. دا خو پاکستان دی، دا خو امریکایي والا وایي چې موږ دغلته ځو، نو دا خو د امریکې نم زیات سخت دله او بې رحمه خلک دي. ما چې دا ولې د دې نه خو چې د امریکا پاکستان ته راغلې وه نو هغې به په موږ خفه شوي او دغه شوي وو. دا پاکستان حکومت ولې نه خفه کېږي په موږ؟ ولې هم پیسې غواړي او تاسو خپل رور نه شئ. بلکل جی 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 زموږ دومره وس کې نشته. دې خلکو ته زه خو شکریه ادا کوم چې زموږ د جرګې او د مجلس له رالل جي، د دې ډېره مهرباني شکریه ادا کوم. خو صرف عام سرکاري پولیس په آرمي دې ته زه دا دغه ورکوم. ناظمان وزیر اعظم عمران خان دې ته زه دا ولې دا پاکستان دی، دا خو امریکا نه ده. امریکا کې دا لوبې نه کېږي، په پاکستان کې کېږي. دی وایي چې امریکا راشي پاکستان به تباه شي. پاکستان نه تباه کېږي، پاکستان خپلو خلکو تباه کړی دی. چې امریکا راشي په موږ به خفه شي، خو د پاکستان خلک نه خفه کېږي. پاکستان خلک بیا پښتانه د باندې خفه دي، خو هغه حکمرانان نه خفه کېږي، هغه ریاستي ادارې نه خفه کېږي، کم چې تنخواګانې اخلي، کم چې زمونږ په ټکسونو باندې هغوی دغه کوي. خو نن دغه فیصله وشوله چې 10 ورځې مهلت، خو 10 ورځو کې دا ځوان را نغی نو بیا به چې کوم دی دا کومه کمیټي جوړه شوه، کوم خلک رال نو دوی به بیا هغه قدم اوچتوي چې دا قدم ذمواري به بیا په وفاقي حکومتي او د سند په حکومت باندې وي. او موږ صوبایي حکومت ته هم دا وایو چې ستا په ملک کې داسې یو ځوان دی، هغې کې بته غوښتل کېږي او تاسو خاموش یې مورې. نن چې دومره خلک تاله راټول شوي دي، ته څه وې؟ الله پاک دې په خپلو بچو څه لاړې تېرې شوې چې خلک در سره ولاړ دي 400 والو؟ خلک را سره ټول شکر دی ولاړ دی. الله د ټولو تورنځوالو سره، 400 والو سره، ټولو پښتنو سره د خدای خو کړي او خدای پاک دې ولا د دې عوض په آخر ورکړي په دنیا. او زما بچی د خدای دار مؤمن مسلمان سره یې را آزاد کړي. دغه مې د الله نه دغه سوال دی، د دې د خدای عزت وکړي، زما عزت. جی ډېره مهرباني د دې خلکو زه شکریه ادا کوم چې موږ سره په دې دومره غریبۍ هر څه کې موږ سره ولاړ دي. ډېره مننه د دې، خو چې دې موږ سره دې سخت وخت کې ودرېدل. کتونکو دا 15 خویندې دي، 4 وروڼه دي، د ګټې وټې پکې دغه یو د دې والد صاحب افغانستان سره تعلق ساته. د مور چې کومه ده دا ځایي د 400 ده. تورنزو خلک کلک ولاړ دي، 400 خلک راوتلي. نن کم سیاسي ګوندونه راغلي، کم چې نور راغلي، د هغوی نه ګیله لرو، خو هغوی ته دا وایو چې دا آواز د ځان دپاره اوچتول دي. سبا به بل داسې، سبا به بل داسې. هغې خلکو ته دا وایو چې کم ګینګ روتېرې په دوکه باندې خلک راغواړي، خو هغه د جینۍ په شکل کې، خو هغه د ګاډي په شکل کې، خو هغه د بل څه په شکل کې. نو احتیاط وکړئ، احتیاط. دا موږ دپاره یو مثال شو، د دې نه موږ ډېر څه زده کړل. او انشاءالله دا امید دی چې دا خلک په کومه جذبه سره، په کومه مینه سره د فضل محمد نامې وکنه جی 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 فضل محمد او د مور سره، د خور سره ولاړ دي. نو انشاءالله دا امید دی چې دې بدل تک راځي.
دی به دلته کې راځي خو دا ضرور وایو چې په داسې ریاست کې ژوند کوو چې کل عام پکې به ته غوښتل کېږي او د چاندې دپاره خلک چې کوم دی ګرځي حکومت چې کوم دی هغه بېبسه دی بېوسه دی خو 10 ورځې مهلت دی نو په دغه 10 ورځو کې چې کوم دی تاسو وښایې دا دومره خلک چې راغلي دي دا ستاسو د وړاندې دي دا ډېر خلک چې کوم دی نو هغه لاړل نو انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو خاموشه ترې نه یو غلې ترې نه یو ټولو هغې خلکو ته وایم چې موږ ورسره کلک ولاړ یو او زه په دې موقع باندې د شاهنام خان ډېره زیاته مننه کوم چې دغه ایشو ته ډېره پوره ملا وتړله دا باور ورکو دا یقین ورکو چې موږ ورسره کلک ولاړو خوشحاله